پرون چې څنګه تاسو مازیګر حلقه کې اوریدم او چې خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه چې کله وصال کېده نو څلور وصیت یې وکړو چې زما جنازه به څوک کوي؟ هغه کس چې هغه چرته د جمع موز نه پریخي، هغه کس چې هغه چرته د مازیګر سنت نه پریخي، هغه کس هغه چرته د تهجد موز نه پریخي، او هغه کس چې هغه چرته ما بدنظری نه کړي. دا څلور صفت کې چاکی هغه د رامخ کې چې زما جنازه دیو کې شمس الرحمن واخول چې تیزر اخلاصې دي جوړه ود بشاده شه یا روانه شله. امام الحي بیا بشاته منډه ولې بیا امام الحي هاي پکې نو بیا ځکه چلته وصیتو اسلام پولیس بیا شیخ الحدیث خدای ما خو چې دا واوریدل یا روانه شله ګرانه ده. زه سړی په یوې عملو کې په دوه په درو په څلور واړو څومره ګران عمل دی. د جمع لا بیا زم اهتمام کیدی شي داسې خلک چې جمع اهتمام کوي او د تهجد به هم او کوي، لیکن دا د مازیګر دا سنت دا خال کوي ځکه یو منډه یو تادی چېرې بس د جمع ځان ورسوم او بیا بدنظري ونه شي. دا خو ټولو کې ګران عمل دی. نو یې فرمایل که دا څلور صفت چا کې هغه د رامخ کې شي ټول مخلوق دم دی اوس چې خدای څوک به مخې ته کېږي. هر یو خو برې ته تاولې که نه چېرې زه به کومه ځکه زما رشته دار دی زما قریبي دی تعلق والا دی او داسې واغسې خو چې دا وصیت یې واورې ټول رو رو په شاته شلل. نو بغیر جنازې نه خو کار کېده نه. نو یو کس را مخکې شو 3 ځله اعلان وشو مخلوق غدم دی، یو کس غلی غوندې را مخکې شو د کټ خواته ودرېده وی حضرت زما هغه راز دفاع کوي زما د الله معامله او پټه معامله هسې د خبره څرګنده کړه. داسې شرط یې وتړه چې اوس بغیر د جنازې نه د خخولي ونه شو، جنازه هم لازم ده. اول ته زما راز چې کوم دی دا څرګند شو ټولو خلکو ته وی الحمدلله دا څلور وړه صفات ما کې شته. ما چېرته بدنظري نه کړې، چېرته مې د مازدیګر فرض نه مخکې سنت نه دي برېښي، چېرته مې تهجد نه دي قضا کړي، چېرته مې بې جمع او یعنی موز ما نه دي پرېښې. الحمدلله ټول صفات ما کې دي. او یو درېږی ما پسې الله اکبر. دا څوک سلطان شمس الدین التمش رحمت الله علیه د وخت بادشاه نو معلومه شوه چې بادشاهۍ سره سره هم دا کارونه دا څوک نه شي چې زه بادشاه ما جمعه سره وخت نه و، زه ممبر ما جمعه سره وخت نه و، د موز وخت نه و او د تلاوت وخت نه و. دا اتمام حجت به الله تعالی اخر کې کوي. نو داسې خلکو لیکن وی دا څه ورته وي ځنګل د منظرونو نه خلک زما حضرت رحمت الله علیه دي پرون تاسو واورېدل چې وی فرمایل په دې کور کې یو زمونږ پاتې شي و زما د تندار متعلق فرمایل د فخر الدین دی والده صاحب متعلق چېرې دلته دمته موده 13 کاله یا کم ویش دمته عمر شو یا 60 کاله. وی فرمایل چې आवाज نه زه هغه پیژنم لیکن شکل او صورت نه پیژنم که ما ته داسې زنانه ودرېږي د کور زنانه محرم او پکې دا هم ودرېږي نو زه به ونه پیژنم چې دا فلانه ده دمته اهتمام. نو ولایت خو دې ته وایي یو کور کې جاینټ فیملی سیسټم چې ورته موږ وایو په هغې کې څه نه لحاظ سره خو نظر لګي که نه که ډېر سړی اهتمام وو که بیا وما وینا کې سلام کلام کې ډوډۍ ورکولو کې راشه درشه کې تپوس مپوس کې تیمارداري کې نظر احیانا لګي لیکن داسې نظر